پېښور کې چې کومه ډیره زیاته افسوسناک واقعه راغلې وه د هغې اصل حقیقت څه دی، دا واقعه د څه د وجې نه راغلې وه، په دې ویډیو کې د هغې پوره حقیقت درته ښیم. وروڼو دا واقعه چې کومه ده دا د خپل رشته دارانو ترمنځ راغلې ده او هغه رشته داسې ده چې یو دا د ترو زامن دي او دویم د ترو د زامنو په دغه کوم هلک چې تاسو ته ښکاري په دې هلک باندې د دې مسلمانو خور واده وه او هغې ځان پانسي کړی، بیا خور دا خاوند چې کوم دی زموږ دا خور ده وجلې ده. په هغې باندې په دې کې خبرې کېدې، مشران پکې ناست وو، جرګې پکې کېدې چې په دې کې سبانۍ ورځ یې پکې ورکړې وه چې د سبانۍ ورځ نه مخکې د شپې 2 بجې چې کوم دی دوی د ترو دا زامن چې کوم دی دا کور ته راغلي دي او په دغه کور کې چې څومره کسان دي نو هغې ټول ویشت دي چې په هغې کې 2 ماشومان او یو تکه هلک بچه وي چې د کوم هلک د وجې دا ټوله مسله راغلې وه. دغه هلک دا وینا ده چې بالکل ما د خپله ښځه نه ده وجلې او هغې ځان په خپله باندې وجلې دی او نه مې ورسره څه ذاتیات کړی دی، نه مې څه ظلم ورسره کړی دی، هسې بېسې ځان وجلی دی. خو د هغې وروڼو چې کوم دی که نه هغه خبره یې ونه منله، کسان یې پکې مړه کړي دي او یو زنانه چې کومه ده هغه شدید زخمی ده. یاره زموږ د پښتانه په لږه لږه خبره باندې څومره ډېر مړي کوي. اول به چا یو مړی وکړو دومره غټ افسوس به موږ به خفه ویم هسې بېسه کس وجلو، یو کس یې وجلو. اوس چې ګورې نو 15 او 6 او 9 پوره خاندان والا ختموي. یاره دا څنګه ځان ته پښتانه وایي؟ دی به څنګه سنده په غیرت باندې دا کار کوي؟ یاره غیرت دا شی دی چې ته لاړ شه او بیا ماشوم او غټ او زنانه پکې مه ګوره ټولو له چې چا سره د دشمني د هغه کسو که نه بیا دغه ماشوم ته نه چې دا وړوکې غوندې کتره ماشوم کو تاسو له په دې سیټ باندې ښکاري د دې ماشوم نه دا میډیا والا تپوس وکړي چې بچي د دې ډزو په ټایم کې ته چېرته وې او ته څنګه بچ شوې؟ نو دې ماشوم وی زه ویښ وم چې کله زموږ کور ته دا کسان راوړېد او مشینان ورسره وو نو زه په واشروم کې پټ شوم، یو ورورم مې ځان سره راپټ کو چې غلی شه هسې نه چې مونږ ولي. بیا والا وایي چې ته څه ټایم دی راووتې او ولې نه راووتې؟ وایي که زه راووتم نو زه یې ویشتم. هغوی کې بیخي رحم په هغه ټایم کې نو او دغه ماشومان ټول ویشته. دغه ماشوم په چړا شو وی چې زما پلار خو د بټۍ کار کولو، غریبانان یو، الله دې ولا هدایت وکړي، خو په خپلو کړو به دی پیمانئ نه دی کول په کار. داسې لوغونې سوچ کوئ، د یخ دماغ نه کار الی